الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآية. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز حاضرین کرام اور سامعین کرام، نن الحمدللہ بیا مونږ او تاسو د تصوف په سلسلهوار درس کې شامل شو. الله رب الجلال دې زموږ نه په خپل جناب کې قبول او منظور کړي. او د دې نیک صلا او بدلا الله موږ ټول ته په دواړه جهان باندې راکړي. کومه حصہ د قرآن عظیم الشان چې ما ولوسته، دا د څلېرویشتمې پارې د درېیمې رکوع د سورې فصلت مختصره غوندې حصہ په اعتبار د الفاظو سره ما تلاوت کړه. رب الجلال فرمائی: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بشک هغه کسان چې هغوی وایي چې رب زمونږ الله جل جلاله دی او بیا په دې باندې ثابت قدم پاتې شي، د استقامت نه کار واخلي. تتنزل عليهم الملائکة، د مرګ په وخت کې مونږ په هغوی باندې فرشتې ملائکې نازلو. هغه ملائکې دوی ته وایي: الله تخافوا ولا تحزنوا، چې تاسو یریږئ اما او غمجن کیږئ اما. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون،
او باغ جنت سره زیره واخلئ کوم چې تاسو سره دنیا کې وعده کړی شوی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ مونږه په ژوند د دنیا ستاسو دوستان او په آخرت کې ستاسو دوستان آیات خو اوږد دی خو زموږ چې کوم مقصد دی انشاءالله هغه پکې بیانوو ځکه چې دا د آخرت خبرې دي چې ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم خو د دې په ضمن کې چې کومې ضروري خبرې دي تفصیلي دي هغه زه ستاسو مخکې بیانوم تاسو لږ غوندې هغې ته متوجه شي او د دې نه پوره پوره فایده حاصله کړي تفسیر معالم التنزیل کې د دې آیت کریمه بلکې د آیاتونو مبارکو په تفسیر کې لیکي چې عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سبب د نزول عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ داسې بیانوي چې قال انها نزلت في ابي بكر الصديق رضی الله تعالی عنہ چې دا حصہ د قرآن عظیم الشان دا آیت نازل شوی دی د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په باره کې فإن المشركين قالوا ربنا الله والملائكة بناته یقینا مشرکان ووی چې رب زمون الله جل جلاله دی او ملائکه دا غوونه دي نعوذ بالله منها واليهود قالوا ربنا الله وعزير ابن الله او يهود ووی چې الله جل جلاله زمون رب دی او عزير عليه السلام دا د خدای زوی دی نعوذ بالله منها ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس بنبي او حضور صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من ذلك دا الله نبی نه دا د مشرکانو د یهودو وینا وابو بکر رضی الله تعالی عنہ قال ربنا الله حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے کہ رب زمون اللہ جل جلالہ دے وحدہ لا شریک له چاغ یو دے او دا شریک نشتا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله او محمود صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ جل جلالہ خاص بندہ و خاص رسول لے فاستقام بیا پتے صاحب قدم پاتے پدې باندې د استقامت نکار وایي او استقامت حدیث شریف کې راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې استقامت چې دی دا یو ډېر زبردست شی دی الاستقامت خیر من الف کرامت استقامت دا زر کرامات بہتر لہذا چاہتے استقامت نصیب شي دا ډېر بختور انسان اوس دا قول د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما چې دا شان نزول بیان کړي او چې دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بارک نازل شوی دی